Bismillahirrahmanirrahim. Enzymes are proteins. یا داسې ویل شي زیاتره انزایمونه دا پروتینونه دي. زیاتره انزایمونه دا پروتینونه دي. یو سمال ګروپ دی، یو کوچنی ګروپ د کتالیتیک آر ان اے مالیکولونو دی چې هغې ته رایبوزایمز ویل کیږي. رایبوزایمز نه بغیر چې هغه کتلستي خواص لري، رایبوزایمز صحیح ده چې دا یو څو آر ان اے مالیکولونه دي چې هغوی انزایمونه دي صحیح ده او پروتین نه دي. یعنی رایبوزایمز نه بغیر رایبوزایمز نه بغیر چې هغه څو چې هغه موږ سره یو څو آر ان اے مالیکولونه دي، د دې نه بغیر نور ټول انزایمونه دا څه دي؟ دا پروتینز دي. دا څه دي؟ دا پروتینونه دي. د دوی کتلستي فعالیت چې دی دا پروتین کنفرمیشن پورې اړه لري. د انزایمونو کتلستي خاصیت یا فعالیت چې دی دا د پروتین کنفرمیشن پورې اړه لري. نو ټول انزایمونه موږ سره په طبیعت کې پروتین دي او موږ سره لویه مالیکولي کتله لري. صحیح ده؟ لویه مالیکولي کتله لري. نو موږ سره د کټالیټیک فعالیت چې دی د دوی کټالیټیک اکټیویټي چې ده د پروتینونو یا د انزایمونو کټالیټیک اکټیویټي د انزایمونو دا د دوی پروتین کنفرمیشن پورې اړه لري. کنفرمیشن یعنی دا څنګه ځان بدلی را بدلی په 3D سپیس کې صحیح ده؟ په 3D سپیس کې پروتین څنګه ځان بدلی را بدلی. ځکه که چېرته انزایم ډي نیچر شي، که انزایم ډي نیچر شي یا په کوچنو واحدونو تجزیه شي صحیح ده؟ اوس که چېرته انزایم ډي نیچر شي، مثلا انزایم د ګرم کو دغه خاصیت د منځه ځي، یا مثلا نه دی دغه انزایم چې دی دا انزایم تجزیه شي صحیح ده پس کوچنی واحدونو باندې سب یونټس باندې، نو د چې دا کتلستي خواص دي چې دی د انزایمټیک خواص چې دی یا کتلستي خواص چې دی دا د منځه ځي. کټالیټیک خواص چې دی دا د منځه ځي. دا خبره باید یاد ولرئ کله چې انزایم په امینو اسیدو بدل شو نو بیا خو حتما د خاصیت د منځه ځي. که چېرته انزایم دا تجزیه شو امینو اسید ته، امینو اسیدونو ته دا تجزیه شو نو د انزایمټیک خاصیت چې کوم دی انزایمټیک خاصیت دا خو لاړ نو د کټالیټیک خواص د پاره
نو د کټالیټیک خواص د پاره فعالیت د پاره چې ډېر ضروري شو یو خو موږ سره چې شو موږ چې پروټین کنفرمیشن لومړنی جوړښت د پروټین دا ډېر مهم دی چې امینو اسید څنګه دی یو بل سره همدارنګه دویمي جوړښت همدارنګه دریمي جوړښت همدارنګه کوارټرنري جوړښت او دغه لومړني جوړښتونو دی باندې منګه ویډیوګانې جوړې کړې دي صحیح ده هغه به تاسو کته شي نو کتلستي خواص د پاره د پروټین پرایمري سیکنډري ټرشري کوارټرري جوړښتونه دا ډېر زیات مهم دي انزایمونه انزایمز چې دي صحیح ده لکه د نورو پروټینونو په شان لوی مالیکولي کتله لري د نورو پروټینونو په شان لوی مالیکولي کتله لري او د دې دغه چې د تقریبا 2000 نو اخلا تقریبا 1 مليون پورې د دوی مالیکولي کتله د پروټین د انزایمونو ځینې انزایمونو ته د هیڅ قسمه ګروپ اړتیا نه وي ځینې انزایمونو ته د خپل کتلستي خواصو لپاره د خپل کتلستي فعالیت لپاره د نورو ګروپونو اړتیا نه وي صحیح ده ځینې انزایمونه چې هغه پیور پروټینز دي صحیح ده نو ځینې انزایمونو د پاره د خپل فعالیت د پاره د امینو اسیدونو برخو نه بغیر د نورو پروټینونو یا د نورو توکو یا د نورو ګروپونو کیمیاوي ګروپو اړتیا نه وي صحیح ده او د ځینو انزایمونو د پاره موږ سره یو بل اضافي کیمیاوي جز هم ضرور وي چې هغه ته موږ یو کوفیکټر یو هغه ته موږ یو کوفیکټر کوفیکټر څه موږ سره دا ما سره اضافه څنګه دا ما سره اضافه کیمیاوي جزئی چې د کتلستي فعالیت لپاره ضروری د پروټین لپاره کوفیکټر چې د پروټین سره یو بل کیمیاوي توکي چې د کتلستي فعالیت لپاره ضروری دی نورو انزایمونو لپاره یو اضافه کیمیاوي جز پکاري چې هغه ته موږ کوفیکټر یو کوفیکټر به دا کوفیکټر چې موږ سره کوم یو دی کې دې شي دا یو یا سو غیر عضوي آینونه یو یا سو غیر عضوي آینونه مثال په توګه کوم واخلو کې شي وسپنه دوی او کوفیکټر شو انرګینیک کوفیکټر شو مګنیزیم شو منګنیز شو همدارنګه جز شو صحیح ده निकल शो نو دا شیان چې دي دا ما سره کوفیکټر دي د چا لپاره د انزایمونو لپاره
مثال په توګه که زه واخلم ما سره یو انزایم دی سایټوکروم اکسیډیز او زه دغه سایټوکروم اکسیډیز دا انزایم دی د لپاره کومک کوونکی په دې انزایمي فعالیت کې کتلیستي فعالیت کې چې د سره کومک کوي چې د لپاره ضروری دی چې د کتلیستي خواص فعال کی هغه څه دی مس پلس 2 دی صحیح ده نو کوفیکټر چې ما سره یو اضافه کیمیاوي توکي چې هغه د انزایم سره چې هغه د کوفیکټر یو نو دا به یا څو غیر عضوي آیونونه او یا به دغه کوفیکټور چې دی صحیح ده دا به موږ سره شي کمپلیکس ارګینیک پیچلې یو ارګینیک برخه یا با میټالو ارګینیک یعنی فلزو ارګینیک یا با ځان صرف ارګینیک چې دغه طبيعه منګه کو انزایم یو دې ته به څه یو موږ سره کو انزایم نو پروتین به موږ سره یا به ساده پروتینی صحیح واځي پروتین به او یا به موږ سره کانجوګیټډ پروتینی دا کانجوګیټډ نو په داسې انزایمونو کې نان پروتین برخه چې کوم پروتین برخه نه وي هغې ته موږ پروستیټیک یا کو انزایم ویو پروستیټیک یا کو انزایم او دې ته موږ پروستیټیک هم ویو پروستیټیک دا سپیلنګ یې PROSTHETIC دغه کو انزایم او پروستیټیک چې دی دا نان پروتین برخه ده دا پروتین نه دی دا نان پروتین پارت دی موږ سره غیر پروتینی برخه ده غیر پروتینی برخه ته موږ څه یو یا کو انزایم ورته یو یا ورته څه یو پروستیټیک ګروپ یو نو کو انزایمونه موږ سره د ځینې ځانګړي ګروپ د انتقال لپاره استعمالیږي دا انتقالونکي دي نو کو انزایمونه چې غیر پروتینی برخه ده کو انزایمونه دا موږ سره ترانزیت کیریئر دي صحیح ده ترانزیت کیریئر دا انتقالونکي دي specific functional group ځانګړي وظیفي ګروپونه موږ له انتقالوي دا کو انزایمونه ځانګړي وظیفي ګروپونه موږ له انتقالوي نو هغې ته موږ کو انزایم یو څوک چې ځانګړي وظیفي ګروپونه انتقالوي هغې ته موږ کو انزایم یو یا غیر پروتیني برخه ته موږ چې یو کو انزایم یو یا ورته پروستیټیک ګروپ یو چې ورته یو پروستیټیک ګروپ یو دا غي مثال که زه واخلم لکه کو انزایم A کو انزایم A چې دا مالت شي انتقالي اسایل ګروپ انتقالون کې دي
एसाइल ग्रुप چې دی دا انتقالونکی دی एसाइल ग्रुप نو کو انزایم A چې دی دا एसाइल ग्रुप چې کوي دا انتقالوي که مثلا زه فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټاید واخلم فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټاید دا موږ ته څه انتقالوي دا الکترون انتقالوي صحیح ده نو دا ګروپونه دا موږ سره کو انزایم شو دې ته موږ یو کو انزایم یو چې دا موږ ته یو ځانګړي ګروپ چې دی انتقالوي او دا غیر پروتوني برخه ده دا کو انزایمونه دا زیاتره مشتق شوي د ویټامینونو نه دغه کو انزایمونه زیاتره مشتق شوي د ویټامینونو نه دا مشتق شوي د ویټامینونو نه عضوي نیوټرونز دي ځینې انزایمونو دپاره کو انزایم هم پکاري هغه دپاره کو انزایم هم پکاري او یو یا سو فلزي آیونونه هم پکاري صحیح ده ځینې انزایمونو دپاره هم کوم انزایم پکاري هم یو سو فلزي آیونونه پکاري یو کو انزایم یا فلزي آیون دا موږ سره ډېر کلک یا اشتراکي اړیکې په واسطه باندې د انزایم د پروټین برخې سره وصلي کو انزایم یا فلزي آیون چې دی دا ډېر په کلک ډېر په سختۍ یا ایون کویلنټ بانډ په واسطه باندې دا وصلي د چا سره د انزایم پروټین سره چې دې ته موږ یو پروستیټیک ګروپ یو دې ته به یو پروستیټیک ګروپ NH کله ډېر کلک یا کویلنټ بانډ په واسطه وصلي دې ته به شیل کېږي پروستیټیک ګروپ کله چې یو کو انزایم یا فلزي آیون دا موږ سره ډېر په کلکه یا اشتراکي اړیکې په واسطه باندې د انزایم پروټین سره وصلي دې ته بیا پروستیټیک ګروپ ویل کېږي نو اوس موږ سره کرا شو یو موږ سره پروټین برخه شوه یو پروټین برخه شوه او یو نان پروټین برخه شوه پروټین برخه ته موږ به اپو انزایم یو
एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन बरखा तमंगा नॉन प्रोटीन बरखा तमंग छेयो मसलन प्रोस्थेटिक ग्रुप या को एंजाइम होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और या होते छेयो को एंजाइम यो नो दे तबिया मंग हेलो एंजाइम यो हेलो हेलो एंजाइम दागा एपो एंजाइम ता एपो प्रोटीनम वेल किएगी एपो प्रोटीन नुमंग सारा को फैक्टर चेकम दे जेतर चिता इस्तेमालो दा मंग आइंस द पार इस्तेमालो तीज द पार इस्तेमालो आइंस द पार और कचर तदगा कम्प्लेक्स उज़वी या मेटालो ऑर्गेनिक कंपाउंड दगा द पार बे मंग इस्तेमालो को एंजाइम तेरा आगे द पार छे इस्तेमालो को एंजाइम नो को फैक्टर मंग सारा इनऑर्गेनिक आयनिज्म दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिकम दी और मेटालो ऑर्गेनिकम दी हो मेटालिक ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक भी आगे द पारा स्पेशल लफ्ज़ मंग इस्तेमालो को एंजाइम को फैक्टर खुदी और स्पेशल वो वर्ड्स वाला बे मंग छे इस्तेमालो को एंजाइम इस्तेमालो कॉम्प्लेक्स उज़वी बरखे द पारा और मेटालो ऑर्गेनिक द पारा भी मंग इस्तेमालो को एंजाइम और आइंस द पारा सही ना जनरली मंग को फैक्टर दी हालांकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक दाम को फैक्टर दी आगे द पारा बे जानकड़े को एंजाइम इस्तेमालो नो उस पना मैग्नीशियम छेदा को फैक्टर दी और को एंजाइम नदी को एंजाइम नदी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हो को एंजाइम दी हो को फैक्टर दी मेटालो ऑर्गेनिक हो को एंजाइम दी हो को फैक्टर दी हो आइनु न चीदी को फैक्टर दी हो को एंजाइम और तवेल कीगी न कचरता को फैक्टर द प्रोटीन बरखे सरा बद्दा से तरीका बांधे नखते वी जगह तजिए की दो वर्ड नहीं बेदा की को फैक्टर तमंग प्रोस्थेटिक ग्रुप यो बेवर तमंग छेयो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता यो कचरता को फैक्टर प्रोटीन बरखे सारा बद्दा से तरीका मान इखलक नखते वी ची तजिए की दो वर्ड नहीं या इश्तराकी अड़ी के वास्ता वसनी न दे तबे को फैक्टर तमंग प्रोस्थेटिक ग्रुप यो सही ना नमंग सारा जिनी एंजाइम्स चिदी एंजाइम के को फैक्टर चिरागे सारा दी आगा मसलन मिस थी नकमंगा वाक़ मसलन मिस मंग सारा मिस इज़ अ को फैक्टर दे और दा मंग सारा दे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की हम दारेंगे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के और हम डालेंगे टायरोसाइनेज के लाइसाइल ऑक्सीडेज के तमंग सर को फैक्टर दे और तमंग मेटालो एंजाइम यो चली सर फिलिज दे चौरते हो मेटालो एंजाइम हम वर्ता वेल की मेटालो एंजाइम ओस्पना और ओस्पना दो ओस्पना दरे फेरिस और फेरिक आयन जमंग सारा दे नो दा पो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के दामंग सारा दे कैटालेज के और परऑक्सीडेज के तेरा नो कैटालेज हम डालेंगे जेंथाइन ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज साइटोक्रोम और परऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज
پوټاشیم دا شکل چې دی موږ سره دا د موږ لیننجن نه راغستی صحیح ده او دا چې دی د چترجي نه دی چې دی هیمن چترجي पोटाशियम موږ سره دا पायरोइड काइनेज کې دی पायरोइड काइनेज کې ز کو فیکٹر دی همدارنګه مګنیزیم په هیکزو काइनेज ग्लूकोज 6 فاسفیټیز کې دی صحیح ده دلته هیکزو काइनेज دی انولیز دی فاسفو ग्लूको میوټیز دی او ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज کې منګنیز آئن دی همدارنګه او بخای دا منګنیز دی منګنیز په هیکزوکاینیز انولیز فاسفو ग्लूको میوټیز او ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज کې دی मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज کې دی ग्लूकोज 6 फॉस्फेट کې دی फॉस्फेटेज کې دی पायरोइड काइनेज کې دی همدارنګه فاسفوفرکټوکاینیز ورته موږ یو منګنیز په ارجینیز राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज मोलिब्डेनम چې دی ډای نایټروجینیز کې دی ډای نایټروجینیز کې دی او دلته استاد زینتاین اکسیډیز لیکلی چې درجی والا نیکل چې دی یوریز کې دی نیکل په تشه کې دی یوریز موږ سره انزایم دی پای کې موږ سره دی نو دا بل شکل چې دی جست چې دی موږ سره جست نو جست موږ سره دی कार्बोनिक एनहाइड्रेज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और कार्बोक्सी पेप्टाटेसिस ए और बी की दी दिल द कैल्शियम पातिश मुंगसरा च कैल्शियम मुंगसरा लाइपेज के दे और लिसिथिनेज के दे सही दा लाइपेज और लिसिथिनेज के मुंगसरा छे दे दा मुंगसरा कैल्शियम दे और दिल द निकल च दे दा प्यूरियस के दे सही दा निकल दे के नष्टा दे शक्ल की नो जस्ट की बे कार्बोनिक एनहाइड्रेज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सी पेप्टाडेज अल्कलाइन फास्फेटेज मोर द एएलपी हो ये दस्ता दे एएलपी और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यानी ते एलडीएच हो वो जिनी को एंजाइमुना को फैक्टर हो उसको एंजाइमुना को एंजाइमुना चमंग सरा इज अ ट्रांजिट कैरियर چې ورته is a transit carrier د ځانګړي اتوم یا د وظیفي ګروپ نو کو فاکتورونه چې موږ سره دي کو انزایم دا بایوسایټین دی چې دا کاربن ډای اکساید ترانسفر کوي او ډایرکټ پریکارسر چې دی په میملز کې دا بایوټین دی صحیح ده خوراکي توکو کې بایوټین نو کی بایوسایټین CO2 ट्रांसफर کوي کو انزایم A ده صحیح ده د ایسایل ګروپ ट्रांसफर کوي او پریکارسر چې دی د پینټوتینیک اسید دی صحیح ده او دا نور مرکبات دي همدارنګه کو انزایم B12 چې دی سیانوکوبالمین دا هایدروجن او الکایل ګروپ چې دا ट्रांसफर کوي وټامین B12 د پریکارسر دی फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD चोरता मुंगियो चोरता यो मुंगा FAD ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कई और अभी फ्लेविन पखपला दा मुसर को फैक्टर दे मुंग मखि वेल्यू छे दा को एंजाइमन छि दी ओ बखै को एंजाइमन छि दा विटामिन ना राखिसल शी दा को विटामिन B12 शो दा B2 शो लिपिड छि दे दा इलेक्ट्रॉन और इसाइल ग्रुप ट्रांसफर कई छेदा प्राकी तो की सड़ते नष्टा हमदारेंगे निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दा निकोटिनिक एसिड छे दा वाला मुहिम दे सही ना दा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कई निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पैराडॉक्सिल फास्फेट छे दे दा अमीनो ग्रुप ता कई दा विटामिन B6 छे दा मुसरत छे दे दा डाइटरी प्रिकॉर्सर दे यानी विटामिन B6 ना मुसरा पैराडॉक्सिल फास्फेट छे दे आगा जोड़ीगी और आगा मुसरा को एंजाइम दे टेट्राहाइड्रोप्यूरेट छे दे टेट्राहाइड्रोफोलेट यो कार्बन इंतकाल उनके लिए अदापोलेट की मासर पोलिक एसिड छोड़ते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट दाम सर को एंजाइम दे
الډیهایډ ګروپ ترانسفر کوي دا وټامین B1 کې دیو چې موږ چې وټامین ډېر مهم دي صحیح نایسین وټامین دی دا سره دا وټامین B2 چې دی دا وټامین دی وټامین B12 چې دا وټامین دی ځینې انزایمونه یوازې یو پولیپپټاید زنجیر لري ځینې انزایمونه یوازې یو پولیپپټاید زنجیر لري one پولیپپټاید زنجیر لري نو که یوازې یو پولیپپټاید زنجیري د دې په جوړښت کې نو به داسې انزایمونو ته موږ مانومیریک انزایم یو صحیح ده دې ته بیا موږ څه یو مانومیریک انزایم هغه انزایمونه چې یو پولیپپټاید زنجیر ولري صحیح ده دې ته بیا دغه ویل کېږي مانومیریک انزایم ویل کېږي د دې مثال موږ سره چې دی هغه رایبونیوکلیز دی رایبونیوکلیز چې دا یو پولیپپټاید دی او ځینې انزایمونه د یو څخه زیات پولیپپټاید زنجیرونه لري صحیح ده نو که یو څخه زیات پولیپپټاید more than one پولیپپټاید زنجیرونه دې ته بیا موږ اولیګومیریک یو دې ته بیا موږ څه یو اولیګومیریک انزایمونه دې ته ویل کېږي اولیګومیریک انزایم هغه ته ویل کېږي چې یو څخه زیات پولیپپټاید زنجیرونه ولري د دې مثال دی لیکټیټ ډیهایډروجینیز مثال دی لیکټیټ ډیهایډروجینیز بل مثال دا دی هیکزوکاینیز د هر یو پیپټاید چین د اولیګومیریک انزایم د هر یو پیپټاید چین دا پولیپپټاید چین ته منګه سب یونټ یو صحیح ده اولیګومیریک انزایم کې هر یو پولیپپټاید چین دا هغه خو یو څخه زیات پولیپپټاید چین دي نو د یو پولیپپټاید چین ته به شي وي دې ته موږ سب یونټ یو کو انزایم ته کرا شو کو انزایم دغه مخکې چې موږ کو انزایم کې خبره وکړه چې کو انزایم موږ سره یو خص چې دا موږ سره عضوي برخې دي ترموسټیبل سپیسیفیک دي ترموسټیبل دی کمه کتله لري او نان پروټین ارګینیک سبسټانس دي صحیح ده غیر پروتونی برخه ده عضوي طبیعت لري چې دې ته موږ کو انزایم یو کو انزایم کې دې چې موږ سره نان کویلنټلی نان کویلنټلی ونخلي یا کویلنټلی ونخلي یا اشتراکي اړیکې په واسطه وصل شي یا وانډروال قوې په واسطه وصل شي صحیح ده د اپو انزایم سره نو اپو انزایم سره کو انزایم نخلي یا به اشتراکي اړیکې په واسطه یا غیر اشتراکي نان کویلنټلی باندې وصلېږي موږ پروستیټیک ګروپ به استعمالو که چېرته کویلنټلی وصل شي پروستیټیک
موږ بیا پروستیټیک ګروپ استعمالو که چېرته وصلي په اشتراکي توګه. او که مثلا وندروال قوه باندې ضعیف قوه په واسطه وصلي لکه هایدروجن بانډینګ شو، وندروال قوه شو، ډایپول شو، نو هغې ته بیا موږ چې هغې ته کوئی انزایم خو ویلی شي صحیح ده، خو پروستیټیک ګروپ ورته ویلی نشي. پروستیټیک ګروپ موږ هغه وخت کې یوازې استعمالو چې کویلنټلی وصلي. مثلا ځینې تعاملات داسې دي چې هغې دپاره اشتراکي بایدي لکه اکسیډو ریډکشن باید کویلنټلی وصلي. همدارنګه ګروپ ترانسفر کې باید کویلنټلی وصلي. موږ چې ګروپ ترانسفر کوو دې کې باید کویلنټلی وصلي. ایسومرایزیشن کې باید کویلنټلی وصلي. نو دې وخت کې به دې کوانزایم ته موږ پروستیټیک ګروپ یو صحیح ده.